بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا په دې سیټ باندې تاسو ته د مولانا تصویر ښکاري. دا د افغانستان ډېر یو لوی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید حماسي حفظه الله، دا د هغې تصویر د علماء کرامو او د طلباو د هغې متعلق دا بیان کړی دی. دا تاسو لږ واورئ، بیا راځي خبرې کوو انشاءالله. چیرته یو سړی د یو عالم نه په مجلس کې پورته کېناست، دا پورته کېناستل که د استهزا په شکل باندې ولوي، په دې سړي باندې ښځه طلاق ده او دا سړی کافر ده. دا کتاب زمونږ کتاب د ما کتاب د مولا کتاب نه ده، دا د دین کتاب د پاندې فتوا ده، شامي زمونږ د احنافو معتمد کتاب ده. عربي عبارت هم همداسې ده که چې لو جلس احد من الناس اعلى من عالم او متعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر باجماع الائمه. ګورئ نن سبا وخت کې زیاتره د علماء کرامو سره بد رویه استعمالیږي. علماء کرامو پسې خبرې اترې شروع دي په هر ځای کې چې کم دی. ګورئ سیاسی علما چې کم دي په سیاست کې لګیا دي، هغې کار کوي نه. نو زمونږ او ستاسو په خبرو اترو سره چې کم دی د هغې نه کرسۍ ختمیږي او نه د هغې سیاست زما او ستا په خبرو سره ختمیږي. نو زما محترمو، ګورئ دا دومره لوی فتوا چې کومه د شامي زمونږ د احنافو ډېر یو لوی کتاب دی، د هغې نه زمونږ عبدالحمید حماسي حفظه الله حواله ورکړله. بیا هم زموږ مسلمانان پوهېږي نه. زما محترم خپل نسب ولې خرابوئ؟ خپل ځان له آخرت ولې بربادوئ؟ دا علما د انبیاء وارثان دي. موږ او تاسو ته هېڅ حق جوړېږي نه چې د علما کرامو متعلق موږ او تاسو معمولي شان خبره. اوس په دې سوشل میډیا باندې هر سړي موبایل لا اخیستی دی او د علماء کرامو لګیا دی ګستاخي او بېادبیانې او کنځلې او څه لګیا دی ورپسې وایي. د دې عالم دا د خولې دا وینا او دا پیغام دا هغه مسلمانانو ته ورورسوئ چې دا کوم علماء کرامو پسې لګیا دی کنځلې کوي او د هغې بېادبیانې ګستاخیانې کوي او بیا د هغې سر راواخلي او د سپي او د یو ځناور په سر باندې د هغې د مبارک د پټکي سره چې کم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارکو هغه د سنتو چې کم دی لګیا دی دا ګستاخي او بېادبي کوي. د دې خلقو به څه انجامي که نه؟ دنیا هم غرق ده، د آخرت هم غرق دی. نو د الله د رضا دپاره دا ویډیو دا پیغام مخکې شیر کوي چې کم خلق لګیا دي په دې سوشل میډیا باندې د علماء کرامو ګستاخي او بېادبي کوي چې الله رب العزت هغې ته هدایت وکړي او د دې خپلو حرکاتو افعالو نه اقوالو نه هغه چې کوم دی باز راشي او د دې کار نه منې شي.